بسم الله الرحمن الرحیم. په دې باز ویډیوز کې زه اکثر لستاس په مخامخ باندې خپل گزارشات داسې اقدم چې د روان د ټیکنالوژي سره منډه وهلي او په دې ټیکنالوژي کې خپل حصہ غستل دي. د خپل ټین ایجرز او د خپل نوجوان کول چې کم دی دا د دې سره متعارف کول دي او دې ته دا منډه خودل دي چې د ډیجیټل زمانه کې او په دې ډیجیټل مارکیټینګ کې اوس چې مونږ باندې کم سیزونه روان دي ایته ځان تیارول دي، هم فزیکلی وته ځان تیارول دي، هم ته منټلی ځان تیارول دي. د دکې شوبو کې یو شوبه چې کومه ده هغه د میټاورس ته چې میټاورس یو داسې ټیکنالوژي را روانه ده چې په هغې باندې به مونږ فزیکلی دلته یو، مونږ به دلته په پاکستان کې ناست یو، خو چې کوم عینکې مونږ واچو په هغه عینکو باندې به مونږ د ډیجیټل دنیا او هغه کلاس ته او هغه ځای ته به مونږ لاړ شو په د هغوی د کنډیشن په مطابق باندې په فزیکلی طور باندې چې موږ به په کلاس کې ناست یو او کلاس پاخلو. لکه زه دلته نه داخله وکم او د داخلې په مطابق باندې ما په امریکا کې په یو یونیورسټۍ کې داخله اخیستې ده او زه د هغه کلاس په مطابق باندې هلته به ناست یم او زما به حاضري اومقه شانتي وي لکه څنګه چې نور کسان حاضر وي او په هغې کې به زه خپل کلاس اخلم. همدغه شان چې کوم نور کاروبارونه دي په هغې کې به هم زما د فزیکل ورتګ چې کومي هغه به په د میټاورس په ذریعه باندې هغې باندې ممکن کیږي. چیټ جی پی ټي را روانه ده چې په هغې باندې را روان وخت کې به داسې حل جوړ شي او په هغې باندې به داسې رش جوړ شي او په هغې باندې به د کمایي داسې ذرایع کولو شي چې په هغې باندې به مونږ په دې ځای کې په خپل کور کې کمایي کولی شو. دا د ګوګل نه پس یو ډیره غټه منصوبه را روانه ده او اوس لا فی الحال خو په پیسو باندې ده، خو کیدای شي چې دا سرویسز هغوی بیا فری کړي او لکه څنګه چې ګوګل د هر چا په ریچ کې دی او هر سړی هغې ته رسیدي شي، همدغه شان به چیټ جی پی ټي د هر کس په لاس کې وي. هغې ته چې ته کوم خپل آیډیاز ورکې، ته چې کوم خپل سورسز ورکې، ته چې کوم خپل ستا په ذهن کې خبره راځي، ته به صرف جسټ هغې ته ولیږې او هغه به تاله د هغې ټول مکمل سلوشن روباسي په مختلف ژبو کې، په مختلف آیډیاز کې، په مختلف ملکونو په سیناریو کې د مختلفو د خلکو آیډیاز به تا ته را مخامخ کی او د هغې هغه ټول چپټر به تا ته مخامخ کی چې دې نه اوس ته خپله آیډیا واخله چې ته څه کول غواړې او په دې کې ستا څه قدمونه یې چې دا اغوستل دي پکې. نو را روان وخت چې کوم دی دا د دې څیزونه دي، دغې ته ځان تیارول پکار دي. دا امازون والا، دراز والا، علی بابا والا دا څیزونه چې کوم دي دا هم کیدای شي چې همدغه شان شي، دا کیدای شي چې دا میټاورس ته دغه شان وړي او مونږ بیا فزیکلی طور باندې به مونږ دلته یو، خو په دې باندې به زمونږ ټول کارونه په امریکا کې کیږي، په یو کې به کیږي، په جاپان کې به کیږي، په چاینا کې به کیږي. دا دنیا به همدغه شان د ګلوبل ویلیج په مطابق باندې به دا نورم محدود کیږي او دغه محدود کیدل چې کوم دي دا به زمونږ په فایده کې وي. خو دا فایده به مونږ څنګه حاصلو؟ دا فایده به مونږ دغه شان حاصلو چې د دې نه مونږ اویرنس واخلو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.